مشتاق احمد خان صرف په خپلې خرچې باندې وتلی دی بیا هغه پسې پراپېګنډې کوي دا خو سرکار ورله خرچه ورکړې ده ته هندو شه خو ته دغسې وکړه ته خنزیر شه خو دغسې وکړه رزیله قومه دا بعض قام پرست وایي چې سینیټر مشتاق احمد صاحب فلسطین یا غزا ته ته دلته د پښتونخوا کې د پښتنو لپاره ولې اواز نه پورته کوو یا افغانستان کې چې نکو تعلیم بند دی هلته ولې نځي هلته ولې اواز نه پورته کوي صحیح شو نو زه خپل قام پرست یم ما خپل پښتون قام دپاره ډېرې ویډیوګانې جوړې کړې دي په خپل قام مین یم خو دې قام پرستو ذهن ته زه حیران یم چې دوی ولې دا نیک کار نشي برداشت کولی دوی ولې په دې هر نیک کار کې چنجیر وباسي لکه زه دوی ته حیران یم دوی څنګه دا خبره کوي چې سینیټر مشتاق احمد صاحب افغانستان ته لاړ شي ولته د افغانستان د حکومت ته لاندې د هغې خلاف احتجاج وکړي ستاسو عقل دا خبره مني هلته په فلسطین خو یو بل ملک چې کوم ظلم کوي صحیح شو بل ملک به ظلم شروع کړی ځکه لاړو اوس افغانستان کې خپل دننه مسله دلته څنګه لاړ شي دا خبره ستاسو عقل مني هلته د پښتونخوا مسله شوه ټیک ته پښتونخوا کې ظلم کېږي هغه هلته د فلسطین کې د کشتۍ نه د پښتونخوا لپاره اواز پورته کړی دی دلته د بلوچیانو مظاهرې لیدلې دی چې ورسره ناست دی د پښتونخوا هر یو احتجاج هر جلسه هر چې کوم دې خبره وي پروټیسټ کې شامل شوی دی هغه دنه ایر شو ستاسو میموري ډېره کمزورې ده هر ځای ته درغلي لیدله چې چېرته د تلو شان د صوابۍ مظاهره د سوات مظاهره د پېښور د تیرا د خیبر جلسه د 11 اکتوبر احتجاج هر ځای ته درغلي دی هر سم ایر کړی دی هغه ظلم وکړو کفر وکړو جرم یې وکړو چې هلته هغه مظلومانو یې لاړه ټوټې چې پراته دي هغوی یې لاړه دلته چې کوم دا 200 نور دا 300 نور ناست دي دا عیاشېږي ستاسو په هوټونو باندې او پیسو باندې دوی ته ولې نشی ویلي چې راپاسې د خپل پښتون قوم د بار ودرېږي خو نه دوی ته نشی ویلي تاسو چې کوم دی په خپل پښتون قوم نه خفه کېږئ صرف بل یو انسان ښه کار وکړي یو نیک کار وکړي په هغې کې چینجي راویستل څنګه به روباسو څنګه د رقص به نه روباسو د هغه هر کار ته ایک ټینګ ویله یار خدای نه ویرېږه یار یو نیک کار خو په زندګۍ کې سپورټ کوې که نه یار چېرته خو یو ښه کار ته خو ووایې که نه